شیخ سعدی شیرازی بابا رحمت الله تعالی علیه یو لوی بزرگ تیر شوی دی. هغه یو کتاب لیکلی دی، د هغې نوم دی ګلستان. دو کتابونه دی، یو ته ګلستان وایي یو ته بوستان وایي، او د دواړو معنی د باغ. نو په هغه یو کتاب کې هم نظم دی او نثر دی او ټولې پکې د نصیحت خبرې دي، ډېرې خوږې خوندورې قصې او واقعات دي پکې، چې کتاب شروع کې ته وایې خدایه چې دې بله صفحه کې به کومه خوند دي، او هره صفحه چې اړی نو د بلې نه پکې مزه زیاتېږي. نو په هغې کې یو واقعه لیکلې ده، ویل یو بزرگ یو نیک انسان په حمام کې ناستو. نو شیخ سعدی بابا فرمایي چې زه هغه حمام ته ورننوتم، نو چې ورغلم هغه بزرگ ناستو، نو زه لاړم هغه سره مې لاس میلو کړم، ما ورته وویل السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مصافحه مو وکړه، لاس مو ورسره میلاو کړه. نو وی د هغه دا لاس د خټو څخه و، چېرته خټو کې کار کړی و، نو هغه لاس یې هغه چانتي و، نو چې ما سره یې لاس میلاو کړه نو زما لاس ته م هغه خټې رالې. نو شیخ سعدی شیرازي بابا رحمت الله علیه فرمایي چې په ما باندې د مشکو او د عنبرو خوشبویي راغله. نو چې ما هغه خټې داسې د خپل پوزې ته نږدې کړې، نو دغه خوشبویي د مشکو او د عنبرو د هغه خټې نه تله. شیخ سعدی بابا فرمایي وي ما دې خټې ته وی چې یا خټې ته مشکې او که عنبرې، تا خو زما د زړګي داسې خوشحاله که په دې خوشبویۍ باندې. نو وی هغه خټې ما ته وی شیخ سعدي په زبان حال سره یا قال سره، وی ما ته وی شیخ سعدي زه د دې حمام څخه خټې یم، خو لږ وخت مې د یو ګل سره د الله د یو دوست سره د یو ولی الله او د بزرگ انسان په لاس کې رالم، د هغه سره مې نسبت راغی، د هغه سره په مجلس کې مې څه وخت تیر که، زیم خوشبویه کړم. کنی اوس به وګورې لږ ساعت پس زه هغه څخه خټه یم چې کومه ومه. نو شیخ سعدي شیرازي بابا رحمه الله په ډېرو خوندورو جملو کې په یو څو شعرونو کې دغه واقعه ذکر کړې ده او رابنده کړې ده. بابا فرمایي گله خوشبوی در حمام روزه رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم که مشک یا عبیره که از بوی دلاویزه تو مستم. وی گله خوشبوی در حمام روزه په یو حمام کې یو ورځ یو خوشبوی خټه رسید از دست محبوب بدستم، د الله د یو دوست د یو بزرگ د یو ولی الله د لاس نه زما لاس ته راورسېده. ما ورسره لاس میلو که زما لاس هم د خټه شو. بدو گفتم که مشک یا عبیره که از بوی دلاویزه تو مستم. ما ورته وی یا خټې ته مشکې او که عنبرې ستا د ښکلې خوشبویې خو زما دا زړګی خوشحاله کړ. بگفتا من گله ناچیز بودم، ما ته وی یا شیخ سعدي بابا زه هغه بېکاره د حمام خټې ما، ولیکن مدت با ګل نشستم، خو لږه موده مې د یو ګل سره خوا کې تېره کړه. د الله د یو عاشق سره کمه زندگی چې د الله په محبت باندې قربان ده، کمه زندگی چې د محمد رسول الله په مینه باندې قربان ده، د قرآن په محبت باندې قربان ده. هغې زندګۍ هغه جسم دومره خوشبویه کړی دی چې زه ورسره یو ځای شم نو زه هم خوشبویه شم. جمال هم نشی در من اثر کرد وگرنه من هما خاکم که هستم. ای شیخ سعدی دا هغه ښکلا، دا هغه تقوا، هغه للهیت، دا هغه د تقوا خوشبویې زم خوشبویه کړمه، په
په ما کې مسر وکړه کني اوس لږ ساعت پس به وګورې هغه چې کومه خټه ومنو بس اته خټه ویم چې هغه نسبت ختم شي نو بیا وزم ختم